ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل څنګه حال دی ښه جی فضل مولا څنګه حال دی خیر دی شکر الحمدلله کاشف بھائی تاسو ښه یې خوشاله اوسې رورجانه ژوندي اوسې ډېره مننه ډېر زیات خوشاله شو چې تاسو په لایف باندې رالی او تاسو خپلې څپې له رالی مننه ژوندي اوسې لکه ځکه چې یو انسان کې څه نیکه نه نو هغه پسې هېڅوک هم خبره نشي کولی کاشف بھائی یو منټ جی بالکل زمونږ د ټولو مشر دی ځکه چې زمونږ داسې عزتداره مشر دی چې په علیشه 007 پسې یو قسم قدم نشو اغشتی دی او پسې په لایف راغلی د خپلې زندګۍ نه لاس وینځلې راغلی دی خو لکه زما د ټاپک خبره دا ده چې د نن نه تقریبا 15 میاشتې مخکې زما یو پروګرام و چې کوم په خان ویلفیر ارګنایزیشن باندې و که ستاسو ذهن ته راځي تاسو زمونږ کال نه رسیو کو بیا د مردان یو کسو هغه په واسطه باندې مونږ تاسو سره خبرې وکړې تاسو راغلی په هغې اتوار ډېر شدید باران و تاسو ته به یاد جی بالکل چې کله ما پروګرام را جوړ کو د خان ویلفیر ارګنایزیشن 120 ماشومانو ته ما جان حبیب لالا ته هم کال کړو چې تاسو مال راځئ او لازمي به راځئ زما پروګرام ته دی د الله ښه ساتي ما ته دونه پورې وي چې بچې زه تا ته اعلان نشم کولی د پیسو زه ځان له غریب یم په خپلو تیلو به درځم په خپله خرچه به درځم ستا پروګرام ته به ځان در رسوم خو په هغې اتوار باندې باران شو کاشف بھائی تا ته چې کله د مردان صدا مې نوم دی هغې تاسو سره په وټسپ باندې خبر وکړه زموږ د پروګرام تاسو ورته 30,000 یاد دي تاسو ته به یاد دي ماله به 30,000 راکوي نو زه به ونه پروګرام کوم صحیح ده لکه زه ډېر زیات خوشحالېږم په تاسو باندې الله دې تاسو له نور هم ژوند درکړي خو لکه زه په دې نیمه چې تاسو کله داسې حد ته د غریب په دې پیسه باندې او د غریب په دې ویوز ورسئ چې بیا د غریب کال هم لاټینډ کوی کني تاسو له به اوس هم زما په وټسپ میسیجونه پراتي تاسو به نیسین کړئ چې کاشف بھائی تاسو سره ما لاسټ فاینل په 12,000 باندې خبره وکړه قسم په الله مره مو خدای له به جواب ورکوم چې تاسو ته ما د خپل جیب موبایل خرڅ کړی دی ستاسو پیسو لپاره ما د خپل جیب موبایل خرڅ کړی دی ما ویره خدا نه خاص کاشف بھائی راشي یا زه به هغه محفل کې ملامته شم یا کاشف بھائی ملامته شي جی جی هغه 12,000 جی کاشف بھائی ما تاسو ته دا خبره وکړه چې تاسو څه داسې مجبوري وه چې تاسو زموږ نه د پیسو یا وغیره چې کوم دغه هغه تاسو وکړو چېرې آیا ما ته خپل ویلفیر مشهور ټول غواړي جی جی زه هم غریب سړی یم زه هم غریب نه جی نه 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 زه د غریب یتیم بې وسله نه 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 هغه پیسې زه بیا ستاسو له چې کومه ویلفیر والا نه هغه زه یو غریب له ورکوم هغه زه یو مسکین له ورکوم هغه زه یو بې وسله ورکوم خپل ویلفیر مشهورتیا کې او ویلفیر خبره روزانه خبره به ټیک الحمدلله ما سره چې کوم ویلفیر د اخلاص ویلفیر فاونډیشن اخلاص ویلفیر فاونډیشن جی هغه خپل ویلفیر ته نه پرېږدي په دنیا ویلفیر والا کارونه کوي هغه راځي راشه موږ له والا خو زموږ د سوشل ورکینګ موږ استعمال یو منټ چې د ویلفیر نه ته پیسې اخلي د خلکو نه ته پیسې اخلي خلکو نه نالم یو منټ خلکو نه نالم ثبوت دی روان دا ثبوت دی ویلفیر زما ویلفیر نشته زما شو ویلفیر نشته په دغه باندې یو منټ فضل مولا ته چې د دې نه پیسې اخلي ویلفیر والا نه پیسې اخلي ته په د غریب خانه نه خرابې دا به غریب نه څومره ته د دې سړي د ویلفیر ارګنایزیشن هغه چې نه کومه ده خپل کس دی خزه کوم ده خپل کس دی دا د خپل کس دی لا اله الا الله محمد رسول الله دا خپل کس دی دا خپل ایډمټ کړه ما نه دا سره په مخته وي دا وي دا ډایرکټ پروګرام دی د دې جواب دا خبره انکار کوي ما انکار نه کوم په خپل دی وین چې اوته 10,000 روپے د ویلفیر نه اخلم ویلفیر اخلاص ویلفیر نه سودا کوي دا په خپل وین چې نه پیسې اخلي اخلاص په منم اخلاص ته پیسې ته اخلي اخلاص دا په خپل وین زه دا خبره د ویلفیر نه پیسې اخلم ویلفیر ولا ځان مشهوري دا نه پیږي زما خپل ویلي زمانه پر ونه ویلي زما خبره کاشف بھائی عربي من کلمه پکې لګه مکرا نه دی هغه ثبوت یو کوي ویل یو کرو ویل یو کرو چې راکې 10,000 روپے زما خبره اورا زه له ثبوت درکم زه له ثبوت درکوم ثبوت درکوم دار یې خبرې ثبوت ما نه زیرا کله زه ثبوت کوم ما ته لږ زیرا کوم زما خبره اورا لا تخپل بڑا سو کوس ما زه ته ومن
مېلمه مې زه دا پرېږدم خو د دې نه چې د 10,000 روپۍ اخلي زما خبره واوره ما د اخلاص نه 16 روپۍ اخلي اخلاص له الحمدلله ما یو کور بوتلې ده ما ولا یو مور بوتلې ده ما ولا یو بچی بوتلې ما ولا کم سے کم 20-25 کسان بوتلې دي هغې له رزلټ کلیر ورکړی کوم ویلفیر والا یو دې څو بوتلې دا مخامخ چې ناست دی د ما د ویلي چې ما یې راوړی دې درته ویلي که نه 10,000 روپۍ باندې خبره تا نه کړې تا مخکې خپلې اډمټ ته دې لاس ویلي دي چې ما ته ویلي 10 راولې راته 10 کوم بیا دې 12 کوم ویلا چې تمام بل شو دا خپل پیداګیر والا دا پیداګیر والا نو پیداګیر نه دا پیداګیر زه خو وایم چې روپۍ وال مې کو نه کړې دي یو منټ لږ راکړه یو منټ یو غریب د پاره وګرځي یو یتیم د پاره وګرځي د یو بیوس د پاره وګرځي بیا به تا ته پته لګي ته خو لا فلاش چالو شي دا شکار دی واغه شکار پدې نه کیږي ما سره به ګرځي مای په غریب یتیم او بیوس دا مې ختم لاس ما سره دا ایسی نو او کله چې زما دا کور نو او کله چې ما سره نقد نه وي زه به دا د روپۍ وال مې لاس کې نیولی او هر چا په خوله کې به منډم په دې چې ټولو نه ګټه ګټه خو تاسو 5% تاسو ورکوئ 95% ظالمانو تاسو خورئ دا غریبانان هغه لندن کې خور ده هغه هم تباه او برباد ده لندن کې څومره ښځې دي تباه دي یورپ کې څومره ښځې دي ایجنټان دي ستاسو پیسې خو لاړې تباه او برباد شوې زما ته یو منټ لار یو منټ لا یو منټ له ماله زیرا کې جانبي بنکل یو منټ له ماته تاسو زیرا کې دا تا ماته د الف خان متعلق څه کیسه کړې وه چې ته بیمار یې د کینسر څه مسله ده ستا او دا څه چل شوی و جی ما باندې دا خپله زما د 8-9 کالو لور ده ما باندې دا کوتلي وه چې زه بیا د علم خان سیرپاو نه راغللم بیا علم خان سیرپاو زما یو لمبر و چې هغه یې ورکړی خو هغه خو لکه ډېر وایس میسیجونه کول خو لکه هغه میسیج د میسیج په څېره باندې نه و په دې کې زه راروان شوم ما له علم خان 1000 روپۍ راکړې وې دا واخله او وی تدبیر زما غیلی ډېر زیات جړلو چې دې نه خبرې کولې دا ورته څه په ژړا شوه په ژړا شوه کاڼې که موږ د نور جړلې وي نو چک ته یې اچولی و که نه چک ته یې نو دا یو سمه نیاز ته سیویل که لږې نور جړلی وې ویلې که نورې جړلی وې نو چک به یې اچولی وې چک به یې اچولی و ما دا به کوم دغه و ما اوس تاسو را خبرې کېږي نو ما د اوس سوچ راځي یا زه راغلم را روانه شوم یا ما ته یو کس سعودي نه ټلیفون وکړو وایي ددې تا ته 50,000 روپۍ میلاو شوې ما ورته ویې نه بل کس راته ټلیفون وکړو وایي تا ته 60,000 روپۍ میلاو شوې ما ورته ویې نه د خدای د دې کور روان کړو دلته کوم پیسې لېږلې تا ته یې ولې نه دي میلاو کړې د ماشین هغه ژړا خو کوم زموږ په دې مغزو کې پرته ده یا په دې کې زه په کراچۍ کې وم شاهد حاجي صاحب ما له 10,000 روپۍ را لېږلې وې ما ته یې ټلیفون کړی و په هغې کې ما له علم خان 6,000 روپۍ را لېږلې وې خدای هم شته قرآن هم شته په ایزي پیسه باندې هغه یې ما له راکړي دي او هغه پیسې بیا به شاید ټلیفون وکړو چې تا دې له ولې دا پیسې کمې ورکړي وې زه خطا شوې یم خو الله دې په موږ رحم وکړي موږ د دونه که خو دې که مسافرو ته دا سوال کوم دا منت کوم چې کوم مسافر دی خلک وپېژنئ بناګانو پیسې مه ورکوئ نشو تماشو پیسې مه ورکوئ که یو دمه ورته ګډېږي هغې له به ورکړي چې څوک یې شراب په بوتل څښي هغې له به ورکړي خو چې یو مجبوره ښځه هغې له نه ورکوي دا او چې کوم وخت کې چې تا ته چا وویلې چې یاره تا له پیسې درلېږو نو علم خان ورته څه ویل چې دې له مه لېږئ ما له راکړئ ما علم خان ته وویل ما له رالېږئ زه به یې تا ته بیا لېږم ما به علم خان ته په دویمه درېیمه ټلیفون کوم ای بهي جانه زه به یې هاو وایي بهي جانه که چا څه رالېږلي زما په نورو ډېر تکلیف دی ما ته به یې چې چا نه دي رالېږلي زه درته درکړم په بدماش صاحب یې راته خبره وکړله وایي زه الطاف شیخ خو ډېر یې درسره پوه دي زه خو د چا نه بیا د هغه موبایل ویې وړو په دوه پسې مې ویې وړو ما دا ستا له طرفې نه ما ته میسیجونه دي وګوره وایي میسیجونه به راتله په هغې کې دونه خفه ومه دونه مې ژړلو وایي یا الله تا موږ ډېر سرې ته کېنولو روژه چې څه دي روژه کې یوې ښځې ته ټلیفون وکړو اتلانتي دې ته راوځم د یوه بورۍ به درکړم بلې ورته ټلیفون د ښځو موبایل د هغه څخه دې لرې شوې دې ښځو ته موبایل یې ورته کړم د هغه په دفتر کې او ښځې پرې بخیر استې او د حال خبر کول او خلک به دقسې ناست وو چې د چا سره به یې تعلق هغو نه به یې ښه ده چې چا سره تعلق نه هغو له چا سره په تعلق به یې ورکوله په تعلق
کې خلکو رجیزونه راکړي او موږ سره تعلق موږ نه دي قدر نه بلاړ قدر نه ځان ته د روټۍ ته دې د ځان ته منې که نه ځان به چې زهر واچو زهر به وخورو لکه خدای دې خرابې پیسې ته نه کښېنوي او هغې د غلطې پیسې ته نه کښېنوي او څه داسې خبره یې څنګه کړو چې څنګه یې څنګه چل دی خیر دی څنګه یې اور څنګه یې والله چې داسې سړی د دیوانونو سره جمعول پکار دي سړي دې لیک کلمې راوباسي زه خو ته ما د خدای دې سړی خطا کړي چې ما کله خطا کړي نو ته ورته څه ویل چې لته بدله درکوم بالکل او ټول فراډ او ټوله ډرامه او ټول یې اوښکې سوڅول غربت ګناه نه ده غربت ګناه نه ده خو د غربت پورې خندا ګناه ده ته قبر کې لګیا الله تعالی دومره صدر کړو تا اوس بالکل شنېږي حاجي تاسو خبره کوله تاسو څه ویل جي نو ما ته الف خان شیرپا وی دې کس له د میسج جواب ورکوم ولا جواب ورکوم نو ما ته وایي چې زه کیپټن کامران خبرې کوم او زه ستاسو مسله حل کوم جی جی ما ورته ویې ټیک ته بالکل حل که چې تاسو یې حل کوئ حل یې کوئ صحیح هغه به ډېر زیات لکه د یو میسج په ځای به هغه 100-150 میسیجز کال نو زه هسې شکي شوم چې دا خو ماته څه کیپټن نه ښکاري دا خو هسې خبرلوست دی ځکه چې د هغه په هر یو وایس کې به اول دا خبره چې نوره کیپټن کامران خبرې کوم نو ما ته یې ویې ما ته د خپل پامبي پکچر راولېږه ما ورته یې ما یې زه تا ته نشم رالیږلی ما ته وایي نه زه ستا او د سیب په مسله کې ټول انویسټیګیشن کوم او ما ته د خپل موم ډیډ NIC پکچر راولېږه او پامبي راولېږه تپوس ما دا کولو څو ورځې تاسو چې ما د FIA باره کې خبره کوله چې FIA ته تاسو لاړئ ستاسو ضمانت چې دی الف خان شیرپا وکړه بالکل الف خان شیرپا او زما سره ډېره منډه تړله والې وه زما ضمانت یې مو وکړو ټیک شو جی اوس راځو چې مین خبرې ته تاسو سره یو څو ورځې مخکې چې څنګه د FIA دا واقعه وشوه د هغې نه بعد تاسو ته یو فون کال راځي او هغه خپل ځان چې دی د آرمي یو کیپټن تاسو ته شو کوي دغه کیسه لږ راته ووایي او مخامخ ووایي هغه نمبر هم راته تاسو ووایي چې دغه څه کیسه ده چې په هغې باندې هم لږې خبرې اترې بیا وکړو کله چې زه د FIA آفس نه راووتم که نه نو ماښام ټایم کې ما ته الف خان شیرپا وویل کیپټن کامران نومې کس دی ستا سره رابطه کوي او ته هغوی له د میسج ریپلای ورکړه نو ما ته الف خان شیرپا وویل دې کس له د میسج جواب ورکړه ما له جواب ورکړو نو ما ته وایي چې زه کیپټن کامران خبرې کوم او زه ستاسو مسله حل کوم جی جی ما ورته ویې ما ټیک ته بالکل حل که چې تاسو یې حل کوئ حل یې کوئ صحیح هغه به ډېر زیات لکه د یو میسج په ځای به هغه 100-150 میسیجز کال نو زه هسې شکي شوم چې دا خو ماته څه کیپټن نه ښکاري دا خو هسې خبرلوست دی ځکه چې د هغه په هر یو وایس کې به اول دا خبره چې نوره کیپټن کامران خبرې کوم نو ما ته یې ویې ما ته د خپل پامبي پکچر راولېږه ما ورته یې ما یې زه تا ته نشم رالیږلی ما ته وایي نه زه ستا او د سیب په مسله کې ټول انویسټیګیشن کوم او ما ته د خپل موم ډیډ NIC پکچر راولېږه او پامبي راولېږه ما ورته پامبي سینډ نه کړه ما ورته هېڅ هم سینډ نه کړل که نه هغه زما پلار ته راغی ما ته یې ویې زه کیپټن کامران خبرې کوم زما پلار ته وایي زه شکیل خبرې کوم د کیپټن کامران رور خبرې کوم حاجي نو ما پلار ته ووایي چې دا کس هیڅ کیپټن نه دی زما پلار ته وایي کیپټن کامران له جواب ورکړه ما پلار ته وایي دا کیپټن نه دی د هغه د خبرو نه پته لګي ځکه چې عقل خو صحیح خبرې نه ورځي نو هغه څنګه کیپټن کیدی شي صحیح نو بیا یې چې شاهنام سره رابطه وکړه نو شاهنام ته یې ویې چې د شکیل او د کامران رور یمه جی جی لکه یو کس دی موږ درې واړو ته یې جدا جدا نیم واخیستل نو هغه ته زما پلار ورته خپله ډیټا لیږلې وه NIC ورته لیږلې وه زما پلار نه یې ټوله ډیټا واخیسته ما پلار ته وی د باندې ټرسټ مه کوه خو بس زما پلار پرې ټرسټ وکړو چې بیا شاهنام دلې رالو زمونږ روغ وشوه مسله حل شوه جی 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 نو ما ته وایي چې نوره تا د FIA نه بهر زما رور شکیل ته کنځل کړي دي او زه تا نه پرېږدم او د سوات چې کوم DPO دی کمشنر دی
ډي آی جي دی دا ټول پتا پسې درالو او تا اوچتای او بار بار وی چې زه تا نه پرېږدم او زه به تا وژنم او ته زما نه د شګۍ نه وځه او زه ستا غیرت ګورم جی جی او ما ته به یې ټول چې کم دا آرمي والا کسان دي کم ډي آی جي دی کم کمشنر دی زمونږ ډي پي او دی ما ته به یې ټول د دوی نیم اخیستل او وی دو در پسې درالل او تا اوچتای نو هغه ټولې ادارې بدنامې کړې د ځان سره. ها جی نو دی چې کوم دی تاسو د دې خلاف راپورټ کړی دی؟ د دې خلاف ما سره راپورټ نه دی کړی ځکه چې اف آی اے کې ما ته انصاف ملاو نه شو. هغه سیف الدین زه په ثابته دنیا کې وشرمولم نو ما ته به دې کې ورسه انصاف ملاو شي. دلته کې چاته انصاف نه ملاویږي، چاته چې سزا ملاوېدل پکار هغوی ته انصاف ملاو شي او کم چې حقدار نه وي هغوی ته سزا. نو هغې چې کم نمبر نه تاسو ته کولو شاهنام خان ته یې همغه نمبر نه کړی فون؟ هم شاهنام ته هم د هغه نمبر نه کولو، هم ټولو ته به یې دې نمبر نه کال کولو. جی جی چې تاسو ما سره رابطه اوس وکړئ. هم زما چې آس پاس خلک دي هغو ټولو سره کانټیکټ کوي چې د نوره ډیټا پکار. دا واوره دا څه وایي یاره؟ زما په موبایل کې د ایمبی د وجې نه د پبجي امکانات خراب دي ځکه چې زما په موبایل کې ایمبي ختمه ده. الف خان چیرپو دلبر نیو پړانګې یو ځل بیا کا نن زما په موبایل کې د ایمبی د وجې نه د پبجي امکانات خراب دي ځکه چې زما په موبایل کې ایمبي ختمه ده. الف خان چیرپو دلبر نیو پړانګې یو ځل بیا کا نن زما په موبایل کې د ایمبی د وجې نه د پبجي امکانات خراب دي ځکه چې زما په موبایل کې ایمبي ختمه ده. الف خان چیرپو دلبر نیو پړانګې دا وګورئ اخوره کم ځای نه راغلی دا څو بجې دي؟ کونډې مورې ته را کم ځای نه راغلی؟ کونډې خورې کم ځای نه راغلی؟ چارسدې کونډې دا خو د کونډو دي نو. خورې کم ځای نه راغلی؟ او کونډې بچي دي چې خاوند یې شته؟ مورې ته را کم ځای نه راغلی؟ کونډې جی خورې غزانونه کونډې څو بچي دي؟ خورې دا وګورئ ولې هغه غریبه مخ نه ښیي. دا وګوره خورې دا وګورئ ولې وامرېده بیا واوره وروسته کا بیا واورئ هغه مخ نه ښیي دا ظالم بچی په زور او دوی ولې خورې ولې شعر یې کوي ورته ورسوئ دې ته ماله شرم راځي ماله هغه غریبي خو پر څادر اچولی دی مسلمانانو ماله شرم راځي چې یو ښځه ما نه مخ اړوي زه به ورته څنګه کیمره وکړم ای ظالمانو په سعودي عرب کې ناستو ستاسو لګلې پیسې به الله تعالی تاسو سره حساب کوي کوم چې مخکې لېږل دي د هغې به هم الله تعالی ستاسو د بچو نه حساب اخلي. دا دې وکته هغه مخ پټۍ لګیا ده دی ورته وایي ولې الف خانه خدای دې تباه کړه دا ستا پیج دی دا ستا ځای دی ستا د هغه نه هم پیج دی هم لګیا ما ویلم نوشته کونډې او څو بچي دي؟ به وایه کنه کونډې چارسدې او کونډې بچي رشته تا خو بنوسي خو
بچی به واده کړي خو دا وګورئ واوره بناباد نه بازار نه کونډې وګوره کنه ظالمې بس په کومه ده چې ولا ګورې چې خوري واورېده و شعر کوي که نه و ظالمانو شعر کوي چې چا بې غیرتو دې له پیسې رالېږلي ودرېږه او تره مې اور کوي چې هغه خلکو ته د دې شي پته ولګي چې زه په حقه یم زه چې جنګېږم زه د پښتون دپاره جنګېږم زه چې دا خبرې کوم زه په غیرت او په پښتو کوم زه ګپ نه لګوم زه چې سړي په سړي کې ما لار نه یې لیدلې زه کچه لاس نه اچوم واورئ بیا یې واورئ دا وګورئ واوره بناباد نه بازار نه کونډې وګوره کنه ظالمې بس په کومه ده چې ولا ګورې چې خوري دې خوا خو وګوره کنه ظالمې داسې څوک خپلې ښځې سره هم خبره نه کوي خپلې خور سره هم څوک خبره نه کوي ظالمانو ستاسو ځي ته به یو کونډه راشي یو عجزه به راشي یو مجبوره به راشي او تاسو به بې مزې کوئ خدای هم تباه او برباد کا چې بره خو وګوره که نه بیا واوره بره خو وګوره که نه ستاسو ظلم دی یار تاسو څه کوئ زما خولې له ولې چې بکواس راولئ واوره چې خورې کم ځای نه راغلي میرآباد نه بازار نه کونډې وګوره کنه ظالمې بس په کومه ده چې ولا ګورې چې خوري دې خو وګوره کنه ظالمې و ظالمان افغانه کوم ځای کې یې پښتنو صحیح معنا زه دا خبرې کوم دا وګورئ واوره بناباد نه بازار نه کونډې وګوره کنه ظالمې بس په کومه ده چې ولا ګورې چې خوري ته ما ته دا ووایه دې خوا خو وګوره ظالمې داسې خو نه څوک خپلې خور ته وایي داسې نه خپلې ترور لور ته وایي نه خپل خاندان کې پردۍ ښځې ته ته نشي ویلی هر ستاسې ته راغله رجسټریشن چې درکړی هغه رجسټریشن والا تا نه ګوري چې ته د پردو ښځو عزتونو څنګه لګیا خوله لرمې برابرېږي ته وایه منطق ته راشه او ثبوت سره راشه دا منطق او دا ثبوت دا ستا یوټیوب چینل دی ما نه دی جوړ کړی دا آواز زه نوم نه علم چې د چا دی تاسو صدقات خیرات زکات دس قسم باندې ته بل سړي له ورکوې او تو ټیپوزي له لیږي او هغه به په دې انداز ورکوي لیګل والا باندې به لعنت نه د لیګل والا په بچو به لعنت نه د لیګلو والا په آل او نسب به تباهي نه راځي چې ته د پردۍ خور سپکې که ته امداد ورکوې ته وایې ما نه دي والی یو پلانکې مې نه دی کړی دا څه وایي دا وګوره جبار خان وروره تا له چې علم خان شیرپور تا نه یو ویډیو کړی وه پر روژه کې نو تا ته د هغې څومره پیسې میلاو شوې تا ته پیسې ته امداد راغلی ده بهر نه یعنې ماله یو ځای کم نه ده راغلی او که چا راسه کوم امداد کړی د هغې دې تپوس پوه شولې او ماله چا هېڅ بغیر نه کار 2 روپۍ راکړی او دغه یې کړی بیا ولې ما دغه ورکړه نمبر نو زما نمبر یې ځان څخه دی نو خپل یې کړو زما څه چا څه کړي نو د هغوی مهرباني او دا د خپل ځای تپوس او ما ته سړي ته په دغه شان مو یو شرمونه مو سره نه سوالګر یم نه مې سوال کړی دی 2 کاله مې د بلې والده سمه ځایداره خو چا ته مې نه دي ویلي ته خو زه ښکاره کړم خلکو ته او په منځ کې ما له چا سره نه پته نو ما پیسې کم پاله خلکو ته خپل هم تپوس دا هغه معذور انسان دی چې د دې خپې نشته دې ظالم ته کور ته ورغلی تاله لکه روپۍ راوړله لېږمه او دنیا دره رالیږي ویډیو ته کړ د پیسې خپله ووالې علف خان او غرق دا شو ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار بس ښه په غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار بس ښه په غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار
سپینې سپینې موایا که ژوند غواړې وینو توبه وایا که ژوند غواړې. بس ښه په غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار. یو سړی چې دا خبره کوي او په کل عام په خپلو ملګرو کې کوي نو دا دلالي نه ده چې دا خلک یې سرنځي. بیا واورئ غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار. غور باندې ورته وګوره مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار دي. دا زموږ د پښتو وطن دی. دا ښځه ده دی خپلو لورګان نه بخي د دې رور د دې ماما د دې د ترور زوی دا دې واوري دا اوس چې ما څه وویلې دا څه مې پې واورول دا دې واوري او چا چې ورته پیسې راګل دي لاړه غرق شو تباه او برباد شو د هغو د بچو د لورګانو نه به وځي لکه څنګه چې د دې جړا د مکه. بس ښه په غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار. بس مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار دي. اوس ورته دا جوړه کوي وایي دی په دې نه دي ویلي او په پښتو باندې مونږ پوهېږو نه چې نور څیزونه څه ته وایي که نه. او دا ښځه مونږ وایي چې زه والله ډېره کاکۍ یم چې دا ویډیو دې چې کومه کړ ده هغه ویډیو کې دې څه فرسټ کلاس کمال کړی دی چې کوم وخت کې وروالی کېږي ما څنګه والی دی او دې په کوم سایډ باندې دا ور وایي. ما دا ویډیو کړ ده دا ما دا پیج باندې پرته ده دا ګورئ او په خپله یې اورئ او که نه د دې دا ډب ډب او چې کوم زما ډب ډب دی هغه ورته کوي د خپل موبایل سره وګورئ چې څومره فرق دی. بل داسې چل دی چې دې کې خپل ټایمینګ وي. اس وقت میں او خصوصي چې کوم دی هغې ته دعا کوي او دې نه مخکې حاجي صاحب موږ سره ماشومان دي یو څلور ماشومان دي نو هغې ته چې کوم دی موږ 15,000 روپۍ میاشت ورکوو نو هغوی ته مو څه ورکړی په دې ساعته او دا مرکې چې کومه ده بیمار هم ده مرکې چې کومه ده هغه بیمار هم ده څه به ویل غواړي. حاجي صاحب سلام علیکم. حاجي صاحب ستاسو ډېره ډېره شکریه ادا کوم او دا 7,000 روپۍ ما له علم خان صاحب راکړې خو زما ډېرې زیات لکه په ما بل هم راځي او زه د جوړونو بیمار یم بلکل د کټه کوزېدی نه شم زمین یې بیمارۍ ډېرې زیاتې دي نو که تاسو ما له دا پیسې 10,000 پورې کړي نو زما پرې ګزاره کېږي او خدای پاک د دې اجر درکړه. 15 واړه وخته مونځ کې به ته دواګانې کوم او زه ګورې په کټ کې مونځ کوم ډاکټران وي په کټ کې به مونځ کې زما ته جوړونو بیماري لګېږي نو زه بلکل وهغه مجبوري اوس نه شم کولی. دوا ورته کوه دوا ورته کوه. څنګه حال دی عرب خان فاؤنډیشن والا چېرته یې سبوټ تاسو ته مې صرف دا خول او تاسو زما وروال او د دې د هغه کیمرامین وروال څومره لوی فرق دی. ما 3 ځله ووالو او د 3 ځله اواز زما او د هغې بیل دی. چلولو خدای ونه چلول چې ډب 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 اخري ډب ډب وګوره لکه ته بیا کور راغورځېږي. دا مرکې چې کومه ده بیمار هم ده زمین یې بیمارۍ ډېرې زیاتې دي زما ته جوړونو بیماري لګېږي. دا مرکې مونږ ویډیو ته کېنوله زه لیټ ولې شم دغه اصلیت چې کوم دی په دې ویډیو کې وګورئ او دغه ټیم کې جان خبیب راغلی چونکې دروازه کټکۍ کوله وه هغه دننه ډایرکټ هم راتلی شو خو د لیټوالي وجه په دغه ویډیو کې به تاسو ته په نظر راشي. بله خبره دا ده چې دا وایي چې هغه ور بند و که کوله و نو زه تاسو ته دا وایم چې کوم ور کوله وي که نه او هغه دومره ووالی شي 3 ځله نو هغه کې ویت راځي هغه ناریږي. دا څه دومره ګران هغه نه و شی نه و چې دا نه میلاوېدو خو نه هغه وخت سره نه ور همدغسې بند و. کم خیالي دی چې کولاوي ټک ناریږي دا دومره بیوقوفان دي. بله خبره دا ده چې ور کې ویت اټومیټیکلی شته هغه ور کې ویت چې دی که نه هغه که ته لټ وې هم راځي او که نه او کم طریقې سره چې ما وروالی دی نو زه څه کاکۍ وم ما ته پته وه چې زه څنګه وام داسې بل څوک نه شي والی کم رفتار سره چې ما والی دی ما ته پته وه چې دی به دا شی کوي خو مایل پرېږده چې دی وکړي خو دې سره هغه وخت که دا شی وی که نه
دا ویډیو د دې سره الف خان سره هغه وخت موجوده وي زما د الله په ذات قسمی د خر نه به زیات والم وي او راته به ویل دوسا ته د دې خزي متعلق خبره کې لګي دا خو ما وس ویډیو وکړه ها موبایل خو په دومره سات کې نه جاز وړي نه کور وړي نه هغه موبایل غیبیږي هغه موبایل راوالو زما د کیمرې ته چې کوم خلایف روانه ما هغه وخت ونیسا چې دا د مور په ځای دا د خور په ځای دا چې راته وې دینه بهتره شی دا دی چې داسې هغه موبایل ونیسا او وایه دا سړی چې دی دا ښځه وګورئ دا وایه تا د راتلونو ښځو نوم خبر د دې نه مخکې ما دا ریکارډینګ کړی دی هسې د خوند دپاره ځئ مه دا وګورئ دا راوړه عالم خانه دا پکې لږ خوند دپاره واورئ عالم خانه کباړي کټي وبات دالان ته مال خوب نه راځي کټي وبات دالان ته قربان دي د باندې چل کوله سما عالم خانه کباړي کټي وبات دالان الله چې څوک شرموي هغه له څوک عزت نشي ورکولی او چې چا له عزت ورکوي هغه څوک شرمولی نشي چې ما په خپل ځاني څومره پیسې والي زه درته وایم ورېږه چې زه یې رایاد کړم 42,250 مې یو چپه کړي دي 8,000 روپۍ مې بل چپه کړي دي 29,000 روپۍ مې بل چپه کړي یو غریب پیسې هم غریب ته نه رسي راوړه قرآن ما ته یې کېدی او دس چرام به وکړو چې په سوشل میډیا کې څوک هم یادوی رای ولی زما سره یې کېنوئ جومات ته به راسره ننوځي چې کم غریب ته کم غریب پیسې رسېدلې یو غریب ته غریب پیسې نه رسي خو مسافرو نو بس ارمان دی نو بس تاسو الله مبخه بس په زړونو باندې کمزوري یې دلته بس ماشوم له پټې کې سکونډانې لګوو او مخ ته وله کیمره ونیسه په جړی کو 10,000 راولېږئ 20,000 راولېږئ 1,000 راولېږئ په سوشل میډیا کې روغ لینډ نشته روره روغ لینډ نشته دی زه به راته قسم وخورم چې ورېږه ما زه درته وایم چې ما په خپل ځاني څونه پیسې والي زه درته وایم ورېږه چې زه یې رایاد کړم 42,250 مې یو چپه کړي دي 8,000 روپۍ مې بل چپه کړي دي 29,000 روپۍ مې بل چپه کړي دا درې پیسې چې کوم دي دا ما په خپله باندې راوستې دي دا ما نه دي ورکړې غریبانو له چې ما نه دي ورکړي اوس زما وس نه کېږي چې زه هغه پیسې ورکړم کنې قسم په خدای چې په نیز مې پرتې دي خو زما اوس وس نه کېږي هغه وس زما نه کېږي چې دا پیسې ورکړم حالانکې د هغې وجوهات هم درته ښیم چې ولې مې ځان راغستی یو ویډیو مې وکړه سړي له پیسې رالې یاره ما پسې زویرنګ وکړو چې تا زما د پلار نه ویډیو کړې یاره مشر نه ویډیو کړې بهي دا دې ښه نه دي کړې ما وایي چې ښه مې نه دي کړې بس دا پیسې به زه ځان له والم بله ویډیو کې مې را سره دغه چل شوی دی په دې درې ویډیوګانې مې کړي په درې واڼو کې را سره دقسې مسټیک ده 8,000 روپۍ خو چې کم دي هغه خو بس ما ته एकदम ضرورت شو چې به ځان له مې ولګولې ټیک ده روغ نشته په خدای قسم چې پیله ورله قرآن ورکوئ د هغې نه بعد ورله پیسې رالیږئ که نه په خپل چمګاونډ کې به هم غریبي په خپل کلي کې به هم غریبي داسې کوئ چې خپلو غریبانانو سره په خپل لاس باندې امداد کوئ دا لازمي نه ده چې یو سړی دی د پیسې ورکول چاله نشته دی چې په کعبه کې راته قرآن وخوري که نه اعتبار پرې نه کوم چې بهي دا سړی به غریب له خپلې پیسې ورکړي پیسې ته زړه ټینګول دا ډېر ګران کار دی پیسو یې ته څوک هم زړه نشي ټینګولی که هغه زه یم که هغه بل دی که بل دی د چا نوم نه اخلم اوس درته وایم چې دا ویډیو شیر کوي دومره یې شیر کوي چې پته یې ولګي خو دې سړي نه ځان وساته ته پسې ویډیو ونه کړي دا به درته ګوره ډېر نقصان در ورسوي او ډېر زیات په دې خفه کړي نو برای مهرباني درته چې راته دا ویډیو وګورې جذباتو کې راشي چېرته څه ورپسې ونه وی ستا نقصان بیا زموږ نقصان دی تا ته غټ نقصان دا ګورې در رسولی شي دا ډېر رسېدلی سړی دی دا سړی چې څوک هم پیژنئ دا ویډیو چلیږي لګیا ده جانبی با انسان جوړ شه کو چا تار دین پس زیشان پسې یا ایوب خان پسې یا د بار مسافر پسې څه غلطه خبر وکړه په ښځه به رسول شم زم طلاقه ته په چاته په کنجرخانه کې ناستې بړوا دا خو دې ملګرو زیشان خانو ایوب خانو نور دا السلام علیکم رولو سال خیریت دی طبیعت هم ښه دی الله هم ښه ساته او زمونږ یو ملګری دی هغه لږ ساعت مخکې ما ته وویل چې یو زمطلا کې دی هغه چې کوم دا مسافر دی په باره دی پسې هم لږه ګډې وډې وایي هلکه خدای تا تباه برباد کړه ته زمطلا کې راغلی ای پسې ډرامې کې خدای تا تباه برباد کړه بل زمونږ د ملګري دوستان دي زیشان او ایوب خان کو دی پسې د څه غلطه خبره وکړه یاره څه ګډې وډې په ښځه به در رسول شم
پس ښځه به د هغوی کې پیکې واچوم. خو یو خبره بله وورئ چې مسافر پسې ګورې ګډې وډې ونه وی خدای دې تباه برباد کړه ځان پسې ووایي مسافر غریبانان خو خپل وروڼه خویندې مور ټول کلي ټوله غم ښادي هر یو شي پرېږدي بیمار پراته عاجزان او په کوم تکلیف پراته دي هغه الله ته پته ما خپل هم دا وګورئ چې دا سړی چې کوم دی دا څوک دی د کوم ځای نه تعلق لري دا راته ویلی شوي دي چې زیشان راته ویل دي چې یاره دا سړی چې دی خالد خان نوم دی او ډېر خطرناک سړی دی او د دې نه ځان ساته دا واورئ. جان حبیب کاکا دا لینک مې درولېږو دی هلک در پسې ویډیو کړی خالد خان مونږ پسې خو وی زمونږ خو مشر یې مونږ خو درنه دا ګیلې نه کوو ځکه ته په دې وطن مینې په دې پرچم مینې مونږ پسې 400 مونږ دا افغانستان نه کوو الله دې تل ښاد آباد لره الله دې عزتمند کړي یو نر سړی غیرتي سړی پښتون سړی الله دې تل کامیاب لره زمونږ د زړه سارې ته کار څومره زمونږ دپاره بد شي مونږ ستا نه خفه کېږو خو دې سړي نه ځان وساته ته پسې ویډیو ونه کړې دا به درته ګوره ډېر نقصان در ورسوي او ډېر زیات په دې خفه کړي نو برای مهرباني د نه چې د دا ویډیو وګورې جذباتو کې راشي چېرته څه ورپسې ونه وی ځکه اس نه چې ستا نقصان بیا زموږ نقصان دی تا د غټ نقصان دا ورې در رسولی شي دا ډېر رسېدلی سړی دی دا نه رسېدلی دوی په خپله دي نو تاسو نه هم رسېدلي والا جوړ کړه یاد ساتئ قسم مې دې په خدای په ذاتي زما پیدا جهاد چې دی داسې دلګانو پسې دی واورئ او دا یاد ساتئ دا مرګ چې دی دا یو ورځ مقرر دی دې کې دا شی نشته چې دا مخکې او وروستو دا شاته درته دا شی ښکاري دا دنیا 1 نمبر ولې ده د هغې وجه دا ده چې دا مرګ نه نه هېرېږي او کله چې څوک د مرګ نه وېرېدو هغه په خپله مړ شو په ښځه به د غین منډمه خو ډېر کم وخت دی بړوا توبس دغه پارشه مشر سړی معافي وغواړه تا ته بیا زما پته ده چې زیشان څه کوي په خپه کې به دله پړی اچوم او د لاهور په دې روډونو کې به د بړوا په انټرنیشنل سطح به د شرموم او تاوم به دی ټول ریکارډ ډېر وباسم او ریکارډ مې راایستم دی او دا ته به یې ښیم او په ښځه به د غین منډم ډېر کم وخت دی د جان حبیبه ډېر کم وخت دی او دا خبره ځان سره نوټ کا دا خبره ځان سره نوټ کړه چې کله مخې له رالې د ښځې په کوس په دې هغه ورځ غین منډم دا ځان سره نوټ کړه د سپي غوندې لکه کوسړه سپي خلک ونه ځغلي داسې به دې ځغلو بېغیرته پېښور ته راشو لکه د کوسړو سپي په کوڅو کې ګرځي او تښتې بیا درته تاخ نه معلوم چې کوم تاخ کې واچوم دا مې تاسو ته دې دپاره اوروله دا کیسې چې د دې اصلیت څه دی نورې خبرې به بیا کوه چې دې ما سره څه کوي زه څه کوم هغه به هغه وخت سره پته لګي زه یې تاسو ته بل خیر پورا سنم لاس کی سما په نصرت کا سنم دایو ارمان زما پورا سنم لاس کی سما په نصرت کا سنم دایو ارمان زما پورا سنم لاس کی سما په نصرت کا سنم دایو ارمان زما پورا سنم زه نور څه نه ویم دا تاسو وپېژنو دا څوک دی یو ځل بیا وګورئ وپېژنئ چې دا څوک یو ځل یې ورته بیا وچورو چې دا څوک دی دا همدا سړی دی مست یما نشا یما رازا نشک غاړه راکا مست یما نشا یما دا هغه ښځې ته چې وایي سترګې راوچتې که سپږو خوړلی دا خور والا دی دا عزت والا دی دا عزت ساتلو والا دی دا د خلکو د خویندو عزت ساتلو والا دی یو انټرنیشنل بړوا هغه بړوا چې ټول عمر خپل لور استعمال کړي د لور په ذریعہ باندې
دولت کماو کړی دی، دولت به ګټلې دی په لور په ذریعہ. هغه بې غیرته یادوم چې په لاهور کې نه د جنوب دی جان حبیب بړوا، هغه انټرنیشنل بړوا ته هم چې ستا خور ته د لوغې ته راځي، کله یو کنځې کله بل کنځې، کله چاته سوی کله چاته سوی. ستا خپل کرکټر څه دی، ستا کاروبار څه دی، او بل ستا زوی څه کار کوي. هغه زوی چې ستا سره په کور کې پروت دی او ستا د زوی معذوره په سر ته ماله د دې جواب راکړه. ستا ښځه وغواړم ستا د زوی په ډاکه کې نه دی لګېدلی، دا یو د شپې ډاکې ګولې په ډاکه کې درله نه دي چې بې غیرته. ډي پي او 400 لاړ شه او هغه ته ووایه چې د دې الګ میډیکل سرټیفیکیټ د څه شیز دی، دا ولې معذوره دی، دا هیپ جوینټس د دې فیوز شوي دي. تاسو دومره د خدای په قهر ککړ یئ چې تاسو ته دام پته نه لګي چې د هغې هیپ جوینټس فیوز شوي دي. دا د ټیوبرکلوسس د لاسه، انکولایزن سپنډلایټس د لاسه، د هر څه باوجود د دې د لاسه هغه آی ټي سپیشلیسټ دی، هغه سی ټي او په بینکاک کې. تاسو ظالمانو ستاسو د لاسه د هغې نوکري ملاړه. دا خبرې زما یاد ساتئ، چېرته چې ما ته لکاو کروڑاو روپۍ نقصان د پښتو د وجې نه رسي، زه به دا خپل سټ قربان کم. دا د دلګانو سټ نه دی، دا دانه سټ نه دی، دا ډېر نری سټ دی او دا سټ مې قربان دی په پښتو باندې، په نرتوب باندې. دا څومره دواګانې چې ما ته په کعبه کې کېږي، په مدینه منوره کې کېږي. زه دنیا کې سړی نه یم چې ما بې عزته کړي، چې ما له الله عزت را کړی، ما د دنیا یو سړی نشي بې عزته کولی. زیشان دې راولېږلو او ما پسې دې کسان راولېږل. اوس درته زه ښیم چې زیشان تا سره ولې ملګری دی. زه به تا ته اوس ښیم چې زیشان تاسو له ولې درغلی دی او زیشان پټه تا ورته پټه کم اچول ده، د هغه نه د کار څومره واغېشتو او هغه اوس څه کار کوي. نو ملګرو د زیشان کویدنوا او اوس ماښام چې کوم دی ډولۍ ده ساده دغه 15 مرلې کور نکاح 400 په هغه فارموله باندې هغه سیسټم و چې څه چا ګوډ موټ واچو، بس هغه کینن ماښام چې کوم دی ډولۍ را روانه ده او سیسټم بس ختم شو، واده وشو. نو چې بس ډېر سادګۍ سره واده او چې چا ته خو په میسج ویلو پرون زموږ ځای ته راغلی و، هلته کې هغه یتیمخانه باندې پروګرام کوو، هلته کې موږ ته مو وی حاضري مو ورته وکړله او موږ وی چې هر چاته به ویلي. نو هلته کې موږ 15 مرلې کور او 400 او نکاح. نو مطلب دا دی 15 مرلې کور تا 4 لکه 15 لکه روپیا کور، 15 مرلې کور ولتا ورکو. د دې مقصد دی د مسافرو پیسې تا تباہ و برباد کړي. تا یو مرتد مردار چې چا خوله به درته زه اوس وښیم چې هغې خوله څنګه کولاو، دا څه دپاره کولاو کړ د هغه د دې مردار دپاره چې هغه یو سړی دومره خوله کولاوئ. دی په دیر کې پاتې کېدو، دیر والا دومره غیرتي خلک دي، دیر والا خلک په سلوو ته په ښځې ولګینو منډو شړلې د لاهور ته به دغلته سپلای کوله د ښځو دی بې غیرته جان حبیب. اوس لاهور ته ولې ورځم؟ اوس واورئ ښه، دی ما سره څه خبره کوي، دا واورئ، دا ډېره انټرنیشنل پوینټ خبره ده. واورو ګلو جی بچا ما یو پوسټ کو هغه له وګوره کنه او کومه بل خو په څه وایي دا کاشف کو وخت دي کنه دا خلک د دې غریبانو کې سي وې دینار اسلام آباد ته په دې ته جمعه الله په ذات مو ختم او ما سره په دې اجازه ستاسو په خپل کوشش کومره چې لازم دغه ځکه خدا خبرو په خپل به دې کوشش تاسو ورور کنه نو بلو دې تاسو تلای څه سعودو یو وندا خلق جنال اسلام آباد ته جنال لا اله الا الله محمد رسول الله جنال اسلام آباد ته د غریبانو په دې ته دا دومره به غیره مقام دی. یو پوسټ کړه که پوسټ تاسو وګورئ چې په دې باندې بیلنس کم دی. یو ځل بیا وچلو یو ځل بیا وچلو زنا له خلق زی دا کاشف او بل هغه له وګورئ کنه او کومه بل خو په څه وایي دا کاشف کو وخت دي کنه دا خلک د دې غریبانو کې سي وې جنال اسلام آباد ته په دې ته جمعه الله په ذات مو ختم او ما سره په دې اجازه تاسو په خپل کوشش کومره چې لازم دغه ځکه خدا خبرو په خپل به دې کوشش تاسو ورور کنه نو بلو دې تاسو تلای څه سعودو یو وندا خلق
دینار اسلام آباد ته دي، دینار لا اله الا الله محمد رسول الله، دینار اسلام آباد ته دي. د غریبانو په دې ګرځو دا دومره بې غیرته قام دی. یو پوسټ کړی هغه پوسټ ته وګوره چې په دې کې ماته بیلنس کړم. زه اوس لایف کوم، لایف هم دې کې وګورم، لایف کې یم ګاډي کې لایف او زما هغه پوسټ ته ورته هغه خبرو ته په درې ورځې بعد هلته د نشان مخامخ زما د ناس ته دې راځه ویډیوګانې مو ته کوي. صحیح پوسټ نه مو پوسټ کې مې راکاشن و. صحیح زه دا خبره کوم چې دغه یو سیز د 65 سال دی عمر دی، د یو ټکم نه د آرمی چیف تصویرونه مې در باندې کوس کړل او د دې نه پس چې دی دا ته چې ځان ته ډېر سوې که نه دې دا خبرې دې هغه کار کړی دی. آرمی چیف تصویرونه چا کوس کړي دي؟ دا د کله خبره ده؟ آرمی چیف تصویرونه ستا هغه پلار یې را باندې نشي کوزولی، هغه دوه وروڼه چې د پرون راغلي وو دا واوره دا څه وایي یاره؟ زما په موبایل کې د ایمبې د وجې نه د پبجي امکانات خراب دي، ځکه چې زما په موبایل کې ایمبي ختمه ده. الف خان چیرپو دلبر نیو پړانګې یو ځل بیا کا نن زما په موبایل کې د ایمبې د وجې نه د پبجي امکانات خراب دي، ځکه چې زما په موبایل کې ایمبي ختمه ده. الف خان چیرپو دلبر نیو پړانګې یو ځل بیا کا نن زما په موبایل کې د ایمبې د وجې نه د پبجي امکانات خراب دي، ځکه چې زما په موبایل کې ایمبي ختمه ده. الف خان چیرپو دلبر نیو پړانګې نم پریدم نه یو بے غیرته نه پریدم. دا وګورئ چې دا مشهوري نه کوي. بعضې خلک شیطانان دي، زموږ د مینې دشمنان دي. بعضې خلک شیطانان دي. زندہ باد زندہ باد اعجاز خان زندہ باد. ټیک ټاک نه جوړوي اعجاز خان، دا هغه باندې عمران دیوانه باندې پیسې نه ګټي. ویل یې چې مړه کېږم ډېرو ټولو یې وژړل، دا مې چې بار کړه څه درانه درانه یې وژړل. ورته غریبي چې چا خر نه و لیدلی اعجاز سره خو ګاډی ماډی شته که نه؟ هغه د ورونو مزې شوي، د مورې مزې شوي، د اعجاز د کاشف د پلار مزې شوي، په خر نه و ناست او وروره اوس خفس کړي دی بل ته ګوره اوس. مست یمه نشه یمه راځه نشه کې غاړه راکړه. مست یمه نشه یمه دا هغه ښځې ته چې وایي سترګې راوچتې که سپږو خوړلی دا خور والا دی. دا عزت ساتلو والا دي، دا د خلکو د خویندو عزت ساتلو والا دي. دا درته عمران دیوانه یادوم چې عمران دیوانه باندې دیو ټیک ټاک نه جوړي، عمران دیوانه باندې دیو پیسې نه ګټي. دا څه کوي؟ اخرا کاشفیا دی بل رور دی ورکدی کا زړګي والا مضبوط ورکا زړګي والا مضبوط ورکا. صرف درته دومره فرق خیم چې کاشفه تا بړوا ویل دی او ښځې ته مخامخ ودرېدلی وي، د هغې درته یو نظاره خیم هغه ښځه راواړه هغه پوره. دا بالکل رښتیا ده، زه قسم خورم د بچو په سر چې دا بالکل حقیقت دی، څوک په چا دروغ الزام نه لګوي. شروع نه چې زما دې سره واده شوی و نو بس د خورۍ نه به تله راتله په دې بوډا باندې به یې تمانچې ږدلې زما په دې خاوند لکه. لاهور کې یو بړوا ناست دی، هغه ته زه وایم چې راشه اوس د دې پوښتنې تپوس وکړه که نه، راشه اوس د دې پوښتنې تور سره تپوس وکړه که نه، چې ته مایک پسې خبرې کوې ته کیمرې پسې خبرې کوې ته بیا دا د غم ساز تا واورېدو. دې ته ما په یو ډي ایس پي دې ته ټلیفون کړی دی،
کاشف علي خان هغه پلار هم دې ځان سره وغواړه ټول وروڼه کېنئ او دا خبره دې ښځې ته مو ووایه ما کړی دی کار ما ډي اس پي ته ټلیفون کړی ډي اس پي بیا دې ته ټلیفون کړی دی چې چېرته یې دا کومه تاڼه ده جواب یې نه دی ورکړی تاڼه راته نه ده معلومه نو ښځه دا ده کیس دا شوی دی او تاڼه نه ښیي بله خبره دا ده چې د دې نه مخکې دا ښځه دی اوده دی چې دا چیمه دا شی مخکې کړی دی او څه وایي هغه ما ته چې وی بړوا یا کنزل راته کې کاشفه د مور پلار نه تپوس وکړه دا سړی اردو وایي د اردو باندې تاسو پوهېږئ دا اردو کې دا سړی څه وایي چې دا څه وایي دا سړی دا اصغر چیمه تو خود برداشت کرے اور میرا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں ان سے کہ ان کے بچے واپس دلانا اللہ اور میں کروں گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ نے میرے کو اس کے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے اس کے ساتھ جاؤں گا جس پولیس والوں نے پیسے کھائے جس بانجے نے یا جس نے بھی زبردستی شادی کی اس کے پاس جاؤں گا اور یہ سب میں آن کیمرہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا میرے آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ زندہ باد کے سامنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو میرے سے ہوگا زندہ باد دلګانو دا اوس شی دی بې غیرتو اوس دا هغه شی دی یو وایي ما ته وایي ته پیدا که بل کال مخکې قسم او قرآن خوري لګیا دی هغه ریټایر کړه دا ښځه الله یې ټولو شرم پرده وساتي دیو خلکو له ښایسته ښځه کتل د هغې نه انټرویو اخیسته د هغه سره د پښتون نوم بدنامول دا بې غیرته یو کم و دا چیما دې د پښتنو بیخ بنیاد ویستو پنجاب کې اردو کې لګی پښتانه ښځې خرڅوي پښتانه دا هغه بې غیرته دي اوس ورته چې دې په دې رزق بند شو کاشف باندې رزق بند شو د هر طرف نه نو دی اوس ښځو ته لاس واچول یعنې د دیو نه د میکونو والا نه نور څه خطا شو اول ماشومان کونډې رنډې جنګوي بیا ښایسته جینۍ ورته مخه دا سعودي عرب کویت قطر امارات په دې ځای کې پابندیانو والا زګونو زړونه ډېر نرم او ډېر وخت نه دیو بند پراته نو بیا دیو وایي راشه ولېږه ورته څوک ته زین کارډ لیکي او څوک ته بین کارډ لیکي او دا نه ګوري لګی چې زه زنا ته ورکوم لګی یم که یقین هم نه راځي د دې زیشان خبرې واورئ دا زیشان وایي چې ستاسو دما خو تاسو ته ویلي تاسو نه منله اوس د دې هغه سړی کوم چې ما ته کنزل وکړه د دې نه مخکې ما ته کال کړی دا کال واورئ بیا واورئ جی بچا ما یو پوسټ وکړ هغه لږ وګوره که نه کومېند د لا خو په څه وایي دا کاشف کې ورته که نه وایي دا خلک د دې غریبانانو کې چې وایي زنا د اسلام آباد په ژبه دی چې زنا د الله په ذات مې ختم او ما سره کوټې جات نشته زه په خپله کوټې کوم ورځ به راځم دغه ځای خو دا خبره وکړه په خپله به بېدي پوه شي تاشن ور ورکړه نو بلو سره ته زه طلبایت کېږم څه ووایم ویم دا خلک زنا د اسلام آباد ته ځي زنا د لا اله الا الله محمد رسول الله زنا د اسلام آباد ته ځي د غریبانانو په دې پیسو دا دومره بې غیرته قام دی یو پوسټ کړی هغه پوسټ ورته وګوره دا که ما ته بیلنس کم زه اوس لایف کوم او کاشفه دا خو هغه سړی تا چې عمران دیوانه راوستی و د عمران دیوانه په سر خو تاسو پیسې دومره پیدا کړې په پیسو وران شوئ نو اوس د یو بل پرتګونه دیو کوزول شروع کړو اوس یې رښتیا ویل شروع کړو چې دیو په پیسو باندې او اخلاص فاونډیشن والا اعجاز چې هغه څه نه وی لګیا دی نو هغه د دې خبرې نتیجه ده چې دیو به اسلام آباد ته زناګانو لتلي د غریبانانو د کونډو د یتیمانو په پیسو باندې نو دا اعجاز غلی پاتې شو دلته که نه او بار بار په دې پردا چولو نو دال میں کچھ کالا ہے الله خپویږي دا څنګه بلیک میل کیږي او اعجاز کم ذکین خطه دی والله العالم کومه غلطی ته شوې ده کومه کیمره دې ته فټ شوې وه چې دې ته اندازه دا ده چې دا وشو نو خرابېږم او واورئ دا وایي زه ټیک ټاک هم نه جوړوم زه ځان هم نه مشهورم لږ وګورئ دا څه وایي دا ټیک ټاک نه دی دا کاشفه نه دی دا بل دیوانه غریب هغه پوډرو نه بغیر زه شرط سره وایم چې د پوډرو نه بغیر یو سړی په هفته کې نه په 10 ورځو کې نه په 15 ورځو کې دی आवाज ویستو
زه به سړی نه دا څه مړه ګډې وډې دي پوډر وله ورکېدا وګرځل ته پوډر خرڅ کړي دي کاشفي ولګوه دا یو زما خوږ ورونو دا کاشف چې کوم دی ځان ته د میډیا والا وایي د دې دا غریبه بیماره ده خلک بیماران بوځي هسپتال د علاج ولو کې ده ولې د 1000 روپو پوډر واخیستل دا علاج شو که دا بلیک میلینګ شو چې ته پوډر راخلی ته خو شیوا خلک په نشو راړی دا پولیس دا موکته داسې د عمران دپاره دی دې ښځه دا ښځه به بوتلی وی که نه دا احساس دا ښځه مړه شوله دا مړه شوله اعجاز خبر هم نه شو د چا مور به وه د چا خور به وه لاړه غرقه شوه زه دا خبره کوم چې دغه یو څیز د 65 سال دی عمر دی د یو ټک هم نه د آرمي چیف تصویرونه مې در باندې کوز کړل او د دې نه پس چې دی دا ته چې ځان ته ډېر څه وی که نه دې دا خبرې دې هغه کار کړی دی آرمي چیف تصویرونه چا کوز کړي دي دا د کله خبره ده آرمي چیف تصویرونه ستا هغه پلار یې وړه باندې نشي کوزولی هغه دوه وروڼه چې د پرون راغلي وو سرسدي پولیس ته ووایه چې زما بیل بیفور چې کوم دی هغه ریجیکټ شي ما هغلته مړ کوي په والو مې مړ کوي خو بېغیرتي نه منمه د اوس سړی به نه منمه د یتیمانو د کونډو د غریبانانو د مسکینانو د دې روپۍ والو والا یو ګوټ نه به روپۍ راوباسمه فحاشي نه منمه هغلته تل ده چاکبول پولیس سټیشن ته هغه ایس ایچ او ته دې دغسې ازاده ناسته ده ته ماته دا ووایه چې دا کم پولیس والا کم ایس ایچ او کم ډي ایس پي د چا چې ته خوټې ته لې لګې او ته وې چې د دې دپاره زه دا عمرې له رالېږم او دی له زه حج کوم او زه دې له دا کوم اوس هغه پیسې په دغه طرف خرچ کوي خدای دې غرق من کا چې دا پیسې درسي دی اول خپلو بچو له ولېږه او که بچو له دې نشي لېږلی د بېغیرته بچیانو دا شی چې کوم دی چېرته جومات کې ورکه بل څه شي لی ورکه یریږي دا ښځې کوسي دا وایي که پاکستان ته لاړو او بس مرګ دی او دا اسرائیل دی دا پولیس او دا خلک دي دا به مونږ تباه او برباد کړي بس وژنیم خدای م غرقه یو ورځ مقرره ده والله بالله که د هغې ورځې نه مخکې تا څوک مړ کړي هېڅوک هم درته څوک نشي ویلی خپله پښتو وساتئ خپل ځان وساتئ په پاکستان کې کم پولیس والا دی چې په چا باندې عمره کېږي او کم پولیس والا دی چې په چا زکات کېږي او کم پولیس والا دی چې چاله جامه جوړه ورکمه ولې وهم دې دیوما ټکۍ دې دیوما بېعزته کوي دې دیوما شرمۍ هم دې دیوما ښکته مې کېنئ په ځمکه مې کېنئ او زه دې د عمرې راکړمه هغه وخت به وله زه ټیکټ ورکړم چې کله دی په چوک باندې ودرې یو امبورانو ته ولګوم او راکاږم یې دې ځمکې ته یو کس نه دا غوښه راکاږم د دې کسانو سره سزا پانسي نه ده پکار لږ غیرت وکړئ پښتنو پښتانه خو تاسو یې نه پښتانه یې پښتون ګورئ پښتون چې دی که نه واورئ دې ژبه یې زده کړي د دې پلار چې کوم دی تاجکي ازبکي بل صحیح نسلونه تیریږي پښتو یې زده کړي نو دې ته پښتون وایي پښتون چې دی د ازلي را روان دی زه پښتون یم ما سره خپل د 3000 کالو خپل ذاتي تاریخ شته زه پښتون یم پښتو ویم پښتو نه ویم پښتو زما ژبه ده پښتون زما ذات دی دا کم چې ته ګورې لګې منظور پښتون دا پښتون دی په افغانستان کې چې کوم ځان ته پښتانه وایي دا پښتانه دي دا پښتانه نه دي پښتون نری پښتون ځواني پښتون په یو خبره ودرېدلی پښتون د الله د ذات نه بغیر په بل ذات نه یېرېږي او پښتون چې دی دا ټر وایي تاسو ته یو خبره کوم پښتنو که د دې مقدمې شاته کم وکیل هم ودرېدو د نوخارو که د هر ځیو ستاسو د خدای په ذات قسم چې هغه وکیل دومره ووهئ چې پردی سپی چا دومره نه یوالی چې بیا تاریخ کې څوک وکیل د مجرم د غل د داسې خنزیر بچي ده چې کوم جرم یې کړی د هغې وکالت څوک نه کوي یو وکیل به هم دغسې نه وي چې یاره دا کې سړو جنګېږم نه دا حرامې پیسې دي دا زما بچی دی وجله ته به د خپلې بچی خلاف څوک وکیل وکالت وکړي بې غیرتو نه که نه دا قائد اعظم چې ژوندی کومه خوښ پورې او ستا په جب کې پروت وي هر وکیل به خرڅېږي هر چا دا زما یې کاروزګار دی زه څه وکړمه خدای دې بیخ او بنیاد په داسې کاروزګار کې واچوه چې په کوم کې انساني ځان ضایع کېږي د غل لپاره ودرېږي د سیاستدان لپاره ودرېږي څه وکړو کوم خوا لاړ شو کومه خبره زه تاسو ته وکړمه او داسې څومره جینکۍ روزانه ظلم ورسره کېږي د غریبانانو سره څومره زیاتی کېږي او د پښتنو سره څومره زیاتی کېږي
یو قسم نه راپاسېږي او چې کله راپاسېږي وایي زه د عمرې ټکټ درلیږم لعنت شه په تاسو باندې پولیس والا ته عمرې ټکټ پولیس والا ته لاول نیول غواړي قسم په خدای د دوی دومره خراب وال دي دومره د زناورو نه سخت وال کوي والله بالله که دا پښتون ته یا مسلمان ته مسلمان ګوري یعنی دا پښتنو ته پولیس والا چې کوم دي داسې ګوري لکه چې انسان نه خر ناست دي پاڅه کینه ستا د مور او ستا د خور کینه د حیا عزت سړی به یو بې عزته به کی مالداره سړي له دا کرسۍ ده دا چې چا سره نغد نارایڼي چا سره پیسې هغه دپاره دا ځای دی صاحب کینه صاحب څه خدمت وکړم صاحب یاره هغه وراره مې راغلی دی والله خبر نه یم چې څه کې م راوستی دی وایي راوله صاحب راوله اول به هغه هغلته په ځمکه کېنولی چې صاحب راشي کرسۍ ورته کېده څه پیپسي میپسي راوړم څه چای بس کوي ساخوا دېخوا هلکه پرېږده چې ځي کور ته او چې غریب راغی د خدای په ذات مې ګسې چېرته ناست دی دلته ویشه کشه د مور غمسا هوټل نه راغلی څه کینه چوپ دا خو د دې خلکو حل دی غریب سړی په هر ځای کې تباه دی راوچت شئ مړه عمره له بله بله دی به عمرې له راځي هغه وخت چې دی ما ته داسې په پروګرامګار کې دا سړی وتړي چې څلور دي او که پنځه دي څومره کسان دي تاسو ته یې ښول دي چې داسې غلي شوئ د پیشوګانو غوندې څو کسان یې نیول دي د کوم ځای دي څو بچي دي د دې سړي دې څه کار کولو راوړه په سوشل میډیا دې نه پس به یو ښځې کوسۍ مورشي میک به یې نیولی اوس نور مور او پلار دوی سره ملاقات کوو دې دلله ورشه دې ته ستا په ښځه قسم تا د خپله لور نه وه معلومه تا د خپله خور نه وه معلومه تا د دې ماشومې سره سبا به هر څوک دا شی کوي او دا چې یو ځل داسې دې ستنې پورې وتړم که نه او امبور را سره یو داسې یو غوښه ترې کړچه کړټ کوم د الله په ذات مې د قسمي سبا به یو قسم داسې نه کوي حکومت دا سیاستدانانو والا حکومت دوی خو په امریکې نه یېرېږي دوی د هیومن رایټس نه یېرېږي دوی د فرانس نه یېرېږي دوی د جرمني نه یېرېږي وایي که دا شی هم وکړو نو بیا راباندې هیومن رایټس وال زما دا رب نه دی اے مسلمانانو په دې ولې یقین نه کوئ په دې خپل خدای ته ومنه ده داسې چې سخته تېروم داسې به تېره کړم که نه عزت خو به مې نه خرابېږي بچۍ سره خو به مې څوک لوبه نه کوي دوی وایي په امبور یې مه کټ کوه بیا دا خلک بده ګڼي او سعودي ته لګیا دي چې دا سر په توره باندې وی دا مه وایه دی د پردی لور ماشومه یې سوچ وکړئ ای مسلمانانو ماشومه ګل سره زیاتې کوي او زه دې د هغې غوښه په امبور نه راکاږم ولې چې هیومن رایټس خفه کېږي ولې چې امریکا خفه کېږي الله تعالی دې تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي مولا پاک پروردګارم ګل ګلزار لرا زما پښتون دی مولا پروردګار سربالا لري پښتون نه ګورې دا پښتون مشتون نه منم نه د افغانستان هغه پښتون منم او نه د نور پښتونان منم زه پښتون یادوم زما پښتون دی مولا پروردګار آباد و خوشحاله لري موت کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس نے جپٹ کر شیر کی طرح جپٹ کر اس سے قرآن کریم کی حفاظت کی اپنی پوری کوشش کی جو قرآن کی عزت کرے گا میں اس کے پاؤں کا دھول ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ تصویر چومنے کے قابل ہے اس نے پریکٹیکل کام کیا اس نے موت کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اپنے آپ کو وہاں ثابت کیا کہ میں مسلمان ہوں اور قدر کرو ایسے لوگوں کی زدا خبره کوم چې دغه یو سیزه د 65 سال دی عمر دی د یو ټکوم نه د آرمی چیف تصویرونه مې در باندې کوس کړل او د دینه پس چې دی دا ته چې ځان ته ډیر سوي کنه دې دا خبره دې هغه کار کړی دی آرمی چیف تصویرونه چا کوس کړی دي دا د کله خبره ده آرمی چیف تصویرونه ستا هغه پلار یې ورامن نشي کوزولی هغه ګورونه چې د پرون راغلي وو دې ځل به یو فورس هم نه منم صرف د الله طاقت به منم انسان طاقت نه منم زه د الله طاقت منم درځم به تاسو ټولو ته زه وایم دا چې څومره م زور زما د بې عزتۍ دپاره استعمالوئ که نه شل ځلم چې بې عزته شمه بیا به م عزتمند یم چې د دې دا جهاد دی دې جهاد کې به ما سره الله مددګاري او الله او د الله فرشتې زما مددګاره دي تنی تنها به یم زه به درځم دا سر می قربان دی په پښتو په غیرت په نرتوب باندې زه پیدا کړی الله پاک تاسو دپاره یم زه مولا رب العالمین ذات تاسو دپاره پیدا کړی یم
مال به عزت هم الله راکوي او ذلت به هم هغه راکوي. انشاءالله فتح به د حق کی، انشاءالله فتح به د حق کی. نو ته ستړی د نر بچې او د نر پیدا یې که نه نو ما ته زه یاد کړه درپسې زه در نه کړم. نو ووایه چې یلته سونیا شانې قسم به خدای چې درپسې درځم. او که د نر نه پیدا یې او نر سړی که نه او د نر پیدا یې او د دې مسافرانو نه دې رزق خوړلی که نه تاله د دې رزق قسم دي چې ما ته زه وښایه، صرف او صرف ما ته زه وښایه چې ته کوم ځای کې پوه شو که نه. خنزیره پلار او زوی خنزیران یو ځای شوي یې، کله چارسدې ته منډې وکړي او کله پېښور زه ښایه زه ښایه ما ته زه که تا کې ما صرف ماله خدای مخامخ پاک رب العالمین دې راته کوم دغه دعا غواړم صرف مخامخ شي که دې له ما دا خدای ورکړي ونه ویستې که نه زه به سیفګارډ جوړم پوه شې که نه سپورټر و دې راغلی دې راغلی دې دلته بلکل خو صرف دې ما ته ځای وښیي صرف دې ما ته ځای ځایګي وښیي دې دا دونه نر پښتون زه درته یم دا 2 انچه پرتوګ چې کوم دی دا 2 انچه کپړه چې تا په خپل لور په وجود باندې اچوله او شاته ورته وې سونیا شاه 007 پلار یې انکاري شو. تم خو څه وغاپېږه که نه د دې لور متعلق دی تا ته د پرتوګو د جامې څه عزت دی مړی که تا وې تا به دا غول نه خوړې تا نه زه تپوس کوم ستا د لورو چې دا 007 2 انچه کپړه په ځان ایښې د ظالمې د خدای د قهر ناندې راشي دا 2 انچه کپړه د پښتنو لباس دی. دا د دمتوب نه زه نه منې کوم ډېرې ډمې په پاکستان کې ګرځي تم پکې ګرځه وګډېږه ګډېدو هم دې نه منې کوم په شوبیز باندې فلم جوړ کا لایف راشه په یوټیوب راشه په فیسبوک راشه کم از کم جامې خو واچوه که نه. ما ته خو یو پنجابی داسې وښایه، ما ته یو سندی داسې وښایه، ما ته یو بلوچی داسې وښایه، ما ته یو بلتستانی داسې وښایه. د انډیا کې هم دا شی نه کېږي کوم چې تا په یوټیوب او په فیسبوک راغشتی دی او بیا چې درته څوک وایي دا کار پرېږده 1 کروڑ روپۍ راکړه نو ستا غوندې ډمې به راوځي او هره ورځ به کروڑ روپۍ غواړي خلک به پیسې ورکوي. په سپلو دې ولې نه وامه هغه پلار دله دې نشي سمولی هغه مور دې نشي سمولی. دا پښتانه څه دپاره دي؟ زما نافرمانه زوی خپل زوی دوشیا زه د خپل زوی د ایستلو ته تیار یم دې دپاره چې هغه نافرمانه دی ما د کوره ایستی دی بلکل مې ایستی دی ځکه چې زه نر پښتون یم هغې زما نوم غلط استعمالولو ما خپل زوی ویستو. نو داسې شی سونیا شاه او داسې شی 007 دا به زه د خیبر پښتونخوا د خاورې پاکې خاورې نه وباسمه که زه خپل زوی ایستی شمه زه د خپل وجود وینه ایستی شمه نو ته د کم باغ مولی یې چې ته به رانه پاتې کېږي. قسم مې د خدای په ذات د افغانستان د خاورې نه په بلجم کې ناست دي په انګلینډ کې ناست دي په افغانستان کې ناست دي لا اله الا الله محمد رسول الله را سره ریکارډ پروت دی چې موږ د افغانستان یو تا سره ودرېدلي یو په دې ننګ او په پښتو کې. نو هغه پښتانه هم ما سره دي ما سره نه دي خپلې پښتو سره دي. دا زموږ ماشومان تباه کړه دا زموږ ماشومانې بچیانې تباه کړې دا د وړو بچو عزتونو سره د دې ځناورو لوبه وکړله. کم دللی چې تپوس یې کړی او دا کم چې روپۍ والا میک دی بغیر د جنید افریدي نه ما ته ووایه کم سړي دا ویل دی چې دا ډمه ده دا پت کار کوي ټول د پیسو دپاره لګیا یې. ستا لور چې دا 007 ته ګډې د دې تاسو څه ثبوت شته چې دا د چا لور ده؟ د دې د پلار نوم خو وښایه که نه که دا چېرې ستا خپله لور ویم نو ته معاشرې له دا جواب ورکړې چې لورګانې ګډوئ او بیا چې لم د لاس کې نیولی دی او سره سرم وایي ته زما پښتنو بچو ته زما پښتنو خویندو ته دا سبق ورکړې چې راشئ چرس کوي راشئ چلمس کوي او خاوند دی بله ورځ ویل زما د ویډیو نه 2 فایدې وي
چې یو ښځه خاوند په جړا راغی چې زه ښځې بې غیرتو تاسو دا تبلیغ تاسو سره به هغه عمل کوم انشاءالله باذن الله. زه به در باندې اوس نه درته وایم، اوس نه جیل ته ځم وال خورم، شهادت ته تیار یم، خو تا نه پرېږدم چې یو ځل مې وویل اپریشن کوم اپریشن کوم. نو ته ستړی د نر بچې او د نر پیدا یې که نه نو ما ته زه یاد کړه درپسې زه در نه کړم. نو ووایه چې یلته سونیا شانې قسم به خدای چې درپسې درځم. او که د نر نه پیدا یې او نر سړی که نه او د نر پیدا یې او د دې مسافرانو نه دې رزق خوړلی که نه تاله د دې رزق قسم دي چې ما ته زه یې وښایه، صرف او صرف ما ته زه یې وښایه چې ته کوم ځای کې پوه شو که نه. خنزیره پلار او زوی خنزیران یو ځای شوي کله چارسدې ته منډې وکړي او کله پرې خبر زه یې ښایه زه یې ښایه ما ته زه یې که تا کې ما صرف ماله خدای مخامخ بیا جهاد مې وکړو او د دې سره مې څنګه جهاد وکړو دا وګورئ. بیا مې په پرتوګ واچولو. ډېره د خوشحالۍ خبره ده الحمدلله. څه چې تاسو ویل هغه الله تعالی وکړل. دروازه ما تاسو ته وکړله بنده ده، نه د شا شته نه بل شته نه بل شته. خو د دې نه پس ته که دې په بغیر پرتوګه ډانس وکړلو د دې ګارنټي کېدای شي به د پولیس والا ما دې ځان سره بوځي. که زه لاړم شم د دوی سره به زما دا شرط دی چې دا شی چې دی څوک ورې دې پرتوګ نه یاګوستی نن دا شی دی دا ارجنټ دی. نیکسټ ټایم به د دې نه خطرناک اپریشن ولې چې د دې قانون چاله اجازت نه ورکوي چې بالکل نیکډ ډانسونه دی کوي. زمونږ بچي زمونږ اولاد زمونږ راتلونکي دا مونږ د ډانس نه منې کوو، دا مونږ د تھیټر نه منې کوو، دا مونږ د ډرامې نه منې کوو. دا د هر رنګ ډانس کوي خو په حیا کې کمې ډمې چې ډانس کوي هغه سې ډانس دی کوي. د یورپ ډانس دلته نه چلیږي. لہذا دا شی هم په دې باندې د دې د وجې نه ختمو چې زموږ مسله چې کومه وه هغه صرف او صرف دا شی ختمولو. حقیقت دی صرف د دې اعتبار لپاره چې دې ویل نشي راتلی رام لما پولیسه مدرې